علامه ابن جوزی رحمه الله په خپل کتاب کې د رمضان مبارک د میاشت یو مثال ورکړي. هغه فرمایي چې د دې کال د 12 میاشتو مثال داسې دی لکه د حضرت یعقوب علیه السلام د 12 زامنو. حضرت یعقوب علیه السلام ته په خپل 12 زامنو کې حضرت یوسف علیه السلام هغه ډیر محبوب او هم د یوسف علیه السلام په دعا سره الله سبحانه و تعالی د دې یول سرونو مغفرت او بخانه وکړه. نو دغه رنګي الله سبحانه و تعالی ته بدی 12 میاشتو کې د رمضان مبارک ډیر محبوب میاشت ده. ځکه حدیث مبارک کې راځي شهر رمضان شهر الله، د رمضان مبارک تا میاشت د الله سبحانه و تعالی میاشت ده. حالانکه ټول میاشتې د الله سبحانه و تعالی دي، خو چې کوم خاص نسبت تر رمضان مبارک شوی دی الله سبحانه و تعالی ته، نو دا د عظمت، دا د برکت یو نښه ده. نو څرنګه چې د یوسف علیه السلام په وجه باندې د دې یولو سرونو بخانه وشوه، نو الله سبحانه و تعالی ته د رمضان مبارک دغه شان محبوب دی. نو خپل بندګانو ته د دې رمضان مبارک په وجه باندې د دې یولو میاشتو چې کوم ګناهونه دي کړي الله سبحانه و تعالی هغه معاف کړي. علامه ابن جوزی رحمه الله لیکي. او د رمضان مبارک د میاشت دا د صبر د غمخوارۍ میاشت ده. کوم چې صاحب استطاعت کسان دي د هغو دپاره دا پکار ده چې کوم فقرا دي هغو سره مرسته وکړي. نبی علیه السلام فرمایي چې انبسطوا فی النفقة فی شهر رمضان فإن النفقة فيه كالنفقة فی سبیل الله. په رمضان مبارک کې په خپل نفقه په خپل خرچه کې فراخي کوئ، لوګو ټپه کې زیاتوالی کوئ عام ورځو په نسبت باندې. ځکه په رمضان مبارک کې خرچه کول دا داسې دي چې ته د الله سبحانه و تعالی په لار کې خرچه کوي، فی سبیل الله خرچه کوي. او بیا چې په یو انسان په روزدار باندې ته هغه له روزه ماتې ورکړي، نو نبی علیه السلام فرمایي چې یو انسان روزدار له روزه ماتې ورکو نو دله به الله سبحانه و تعالی 3 انعامات ورکوي. یو انعام هو بوله دا ورکوي چې الله سبحانه و تعالی به د ګناهونه معاف کړي، د مغفرت به وکړي. دویم انعام ولا دا ورکوي چې د جهنم نه ورته نجات نصیب کړي، د جهنم نه اخلاص کړي. او دریم انعام ولا الله سبحانه و تعالی دا ورکوي چې د دې روزماتي د دې روزدار چې کوم د روزې ثواب کیږي د هغې مور ثواب د ته هم میلاو شي، او د روزدار په ثواب کې څه کمی هم نه راځي. دا دومره د خوشحالۍ او دومره د برکت کار دی چاله روزه ماتې ورکول. نبی علیه السلام دا حدیث دغه شان بل حدیث د صحابو په مخ کې وی علیهم اجمعین. نو صحابو رضی الله عنهم اجمعین عرض وکړو چې یا رسول الله په مونږ کې بعضې کسان دي هغه غریبانان دي، فقرا دي، هغه په خپله د هغو سره سني نو بل له به څه ورکړي، نو زمونږ نه به دا مالدار صحابه به دې ثواب کې مخکې شي. نو نبی علیه السلام ورته فرمایي که تاسو یوه کجورم بل چاله ورکړه چې هغه پرې روژه ماته کړي، نو الله سبحانه و تعالی به تاسو ته هغې مره ثواب نصیب کړي. په یو کجور باندې تاسو ته د دې روزدار مور ثواب ملاویږي. نو کوم چې فقرا دي، کوم غریبانان دي، د هغو خاص خیال ساتل په دې رمضان مبارک کې. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې په رمضان مبارک کې خرچه کول دا داسې ده چې ته د الله سبحانه و تعالی په لار کې پیسې ورکې، د الله سبحانه و تعالی په لار کې خرچه کې. او بیا په بل باندې کول دا ډیر د فضیلت او د اکرام خبره ده.